انسان د کوپړې دننه د هغه د دماغ وزن تقریبا 1.5 کیلو دی. تقریبا 1100 نه واخلې تر د 1400 ګرامو پورې د انساني د دماغ وزن دا وزن کړی شوی دی. مګر د دې باوجود مونږ په خپل سر کې څه وزن یا څه بوج نه محسوسو، چې د ساينس په اعتبار سره د هغې د ټولو نه لویه وجه هغه دا ده چې دماغي سپاینل دا فلوئد نومې یو ماده ده چې تاسو ورته اوبه هم ویلی شئ یا ورته تیل هم ویلی شئ، چې دا دننه د دې مغزو ګیر چاپیره الله پاک په خپل قدرت کامله باندې پیدا کړی ده. دا دماغ په هغې کې پراته دي او څنګه چې د انډې زیړ د اګې زیړ د دې انډې په دې خول کې پراته وي، دغه شانتې دا دماغ هم د انسان پر کوپړې کې دننه پراته دي او د دې ګیر چاپیره الله پاک یو ماده پیدا کړې ده چې هغه غوړه ده او هغې ته فلوئد ویل کېږي. د دغې اوبو په وجه باندې د انسان دا دماغ په دې کوپړې کې چې څنګه پراته دي او بنده پې پوهیږي نه، نو د دې د ټولو نه لویه وجه دغه اوبه دي چې په دې حال کې بیا د کوپړې دننه د دې دماغ وزن دا د 0.18 کیلوګرام پورې راځي. دغه اوبو په برکت باندې چې دا د خدای تعالی یو قدرت دی، الله پاک په خپل قدرت کامله باندې دغه اوبو د دې دماغونه ګیر چاپیره پریښي دي. د دغه اوبو په برکت باندې د دې دماغو دا وزن د انسان په دې سر کې 0.18 کیلوګرام پورې دا وزن بیا محسوس کیږي، خو بنده په دې باندې هم نه پوهیږي. د دې نه معلومیږي دا چې د دماغو اصل وزن خو 1.5 کیلو دی، لیکن د دې اوبو په برکت باندې 0.18 کیلوګرام ته ورسېدو، یعنی د هغې مقدار انتهایی کم شو، نو بوج یې هم پاتې نشو. همدغه وجه ده چې مونږ ته د دې خپلو دماغو دا بوج دا نه محسوسیږي. او دا سیال ماده، دا غوړه ماده، دا د اوبو په شانتې ماده، دا د اچانک اثر په یا څه د نقصان په حال کې زمونږ دا دماغ د هغې درز نه یا د هغې ډز نه یا د هغې شدید ګزار نه دا بچکی او هغې ته څه نقصان نه رسی. همدغه اوبو د انسان دماغ د ګندګۍ نه بچکی. دغه قدرتي اوبو د انسان دماغ د حادثاتي طور باندې د گزار نه بچ کی، چې د دې په وجه باندې زمونږ دماغ قدرتي طور باندې اعصابي نظام فعال ساتي او په هغې کې څه خرابې نه راځي. یاد ساتل پکار دي د مونځ په قیمتي حرکتونو کې یو حرکت د سجده ده. کله چې مونږ په خپل عبادت کې په مونځ کې په تهجدو کې د سحر مونځ، د غرمې مونځ، د ماسخوتن په مونځ کې کله مونږ سجدې لزو، دا سجده د په مونځ کې یو اهم رکن دی، لیکن دا عبادتي طور باندې رکن دی. نور که د ساينس په نظر باندې مونږ وګورو، الله پاک دا سجده انسان لا په دې منځ کې یا په دې عبادت کې په دې طور باندې ایښې ده. یوازې دا نه چې په دې سر د الله پاک عبادت سرته رسي، بلکې یو اهم خاص د دماغو دپاره یو پریکټیکلی یو داسې حرکت دی چې هغه دماغو لا سکون ورکوي. سجدې په وجه باندې دماغو ته مساج ملاویږي او دماغو ته تندرستی ملاویږي او دماغو ته حرکت ملاویږي. د دې سجدې په وجه باندې انساني دماغ چرته چې په حرکتونو باندې ستړي شي او دا انسان یې په سجده کې سر ښکته ولګوي، نو د دغې مادې په خوځېدو باندې الله پاک د انسان ته قلبي سکون او سرور نصیب کوي. محققین وایي چې اوږدې سجدې د انسان په ژوند کې سکون د دې وجې راولي چې د انسان دماغ په سکون شي. طبیبانو به پخوا په زمانه کې د دماغو مریض ته سر په سجده کې د ښکته کولو حکم کو او ورته به لیکل چې تاسو به دونه وخت دپاره به سر په ځمکه باندې ږدئ. اگر چې هغه د عبادت په طور باندې نه و، لیکن الله پاک چې کله انسان له عبادت خوښ کو او د نبی پاک علیه الصلاة والسلام د شریعت مطهره یو لازمي حصه وګرځوله، نو په دې کې د انسان دپاره هم د دنیا فایده شوه او هم ورله د آخرت فایده شوه، هم روحاني طور باندې انسان ته فایده شوه او هم جسمانی طور باندې انسان ته فایده شوه. همدغه وجه ده کم خلق چې د دې عظیم نعمت نه محروم دي، د خدای تعالی په دربار کې د سجدې نه محروم دي، نو هغه خلق د ګولو محتاج دي، هغه خلق د ډسپرین محتاج دي، هغه خلق د سر د مالشونو محتاج دي، هغه خلق د آرام د ګولو د اچولو محتاج دي، او دغه خلق له تر هغه وخت پورې آرام نه راځي، سکون نه راځي، تر څو پورې چې هغې د دماغو ګولې نه خوړلې، د دماغو د سکون دوایي استعمال کړي نه وي، هغې له آرام نه راځي. او داسې قسمه مریض
چې د هغه دماغ ته سکون نه وي نو دی په ډیپریشن کې وي، دی بیا په پریشانۍ کې وي، دی په بې سکونۍ کې وي، او دی بیا انزایټي کې وي، او دی بیا په انسومینیا داسې بیمارو کې اخته وي، او دی لګیایي په دوايانو باندې ځان له زړه ستړي کوي. څه لږ وخته پورې د انسان دا دماغ د دغه دوی په وجه باندې سن یا مدهوشه او بېهوشه خوشي، لیکن د دې اصل چې کوم علاج دی هغه الله پاک په خپل عبادت کې ایښود دی. د بېهوشۍ مدهوشۍ او د دې سن کولو دا دوايانې سپاینل لره یو څو منټو دپاره یا څه د مقرره وخت دپاره سن کی بېهوشه کی، لیکن دا د دې مکمل علاج نه وي. ډاکټرانو په دې باندې ریسرچ وکړو او دې حد ته راورسېدل چې د الله پاک په عبادت کې چې دا کومه سجده ده د دې سجدې نه بهترین طریقې سره علاج کم چې د ډپریشن کیږي، کم چې د انزایټي کیږي، کم ته چې موږ په خپله ژبه کې د میرګو بیمار وایو، نو داسې بیمارانو دپاره چې هغې ته دماغي تکلیف دی یا هغې ته بې سکوني ده یا هغې ته د دماغو چې کوم دی نو پریشانۍ دي، هغې له پکار دا دي چې دوی سجدې ته کار ووایي، د الله پاک په دربار کې سجده ولګوي. همدغه وجه ده څومره چې اقوام عالم کې مذاهب دي دغه ټول مذهبونو کې سجده لازمي طور باندې د عبادت یو جز ګرځولی شوی دی. خوا هغه د کاڼي ته سجده کوي، خوا هغه د اونې ته سجده کوي، خوا هغه یو بت ته سجده کوي، یا هغه د الله پاک په دربار کې سجده کوي. خو سجده د تمامو عباداتو یو لازمي جز دی. د هغې د ټولو نه لویه وجه دا ده چې دې سره انسان ته ذهني طور باندې سکون ملاویږي. نو تاسو به د خپل رب کم کم نعمتونو لره شمارل کوئ، او الله پاک خپل بنده خپل انسان څومره ښکلی جوړ کړی دی. قرآن مجید کې آیت کریمه ده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بېشک چې موږ انسان ډیر ښکلی او خشته پیدا کړی دی.